بسم الله الرحمن الرحیم د یو نوي پروګرام سره زه یم سید کبیر شاه ګرانو کتونکو څنګه تیر پروګرام کې مونږ خبره کړې وه چې تاسو به د افغانستان او د پاکستان چې کوم صورتحال دي د هغې نه به تاسو اپډیټ کوو. نن مونږ سره څه اپډیټ دی په دې ټول هر څه باندې به خبره اترې کوو. مونږ سره سینیر خبریال ساجد ټکر صاحب موجود دی. ټکر صاحب یو ځل بیا تاسو ته ننني پروګرام کې مونږ هرکلی وایو. ډیره مننه شاهجي، ستاسو مننه. ټکر صاحب مونږ ګورو لګیا یو 1300 ورځو راځي چې کوم نه د پاکستان او د افغانستان بارډرونه چې کوم دي هغه بندي هغه دی خوا د تورخم بارډر دی یا مزید داسې نور بارډر دي ټرکونو والا ولاړ دي مشکلات دي. اوس کم بارډر کولو دی او کم بند دی لږ مزید اپډیټ زموږ کتونکو ته ورکړئ. بالکل دا مهم سوالونه دي او په کار دي چې په دې مونږه خبرې کوو ځکه چې د خلکو توقعات دي او خلکو ته مسلې دي بلکې په لکونو خلکو ته بیا ترانسپورت او بیا تجارت نو په دې خبره په کار ده. په دې تفصیلي خبره کوو چې کومې لارې بندې دي او د کومو د پرانستو امکانات دي اوس. خو مختصر غوندې دا ووایم چې ډېره ښکلې خبره ده، خوشاین خبره ده چې کله دا اوربند سیزفایر ډزبندي په قطر کې شوې ده نو د هغې نه پس شکر دی دواړو ملکونو ترمنځ ستاو ترنګلي حالات نه دي راغلي. نو دا ډېره ښکلې خبره ده او خدای دې وکړي بلکې اوس امکانات دا ظاهرېږي. خوشحاله خبره. خواجه آصف صاحب بیان راغلی دی، د ملا یعقوب صاحب یو انټرویو په هغې کې هغې خبرې کړي. په دې به هم خبرې کوو خو راځم ستاسو د سوال لا چې د ډېرو خلکو تمې دي هیلې دي او ورسره ډېر لوی مشکلات دي. هغه په پوله باندې چې کوم کراسینګ پوینټس دي لکه لوی یو تورخم دی او بیا چمن دی. بالکل. نو د چمن حوالې سره خدا دغه دي چې کم تش ګاډي دي چې کم د پاکستان اخوا او یا د افغانستان دی خوا نو هغوی ته اجازت ورکړی شوی دی چې کم تش ګاډي دي د سامان وړلو راوړلو صرف تش ګاډي چې اخوا ګیرو یا دی خوا نو هغوی دپاره او د دې سره سره چې کم اوس تورخم دی نو دا لاره چې کم دی تیارې بالکل شوي دي، انتظامات شوي دي چې کومه د امیګریشن عمله ده هغه را رسېدلې ده تورخم ته، کسټم عمله نور چې لا انفورسمنټ زمونږ چې کوم څوره دي نو هغه ټول په ځای شوي دي او دا تیاری روان دی چې کولاویږي به اوس په تورخم پرانستې کېږي دغه دروازه. نو سبا هم امکان دی خو 48 غنټې مهمې بلل کېږي چې په دې کې به په دې باندې عمل درآمد وشي، یعنې دغه لار به پرانستل شي د څه دپاره چې کوم سامان دی د تجارت د هغې دپاره او بیا د ټولو نه مهمه خبره چې کوم افغان کډوال دي د هغوی چې کومه سلسله ده نو هغه جاري کېږي. نو دا خو په دې اړه باندې خبرونه دي، توقعات دي او امیدونه دي. د دې سره سره نقصان ډېر زیات دی. لسمه ورځ ده چې تورخم بند دی، په زرګونو ګاډي دی خوا په سلګونو اخوا ډک ګاډي تش ګاډي چې په هغې کې قیمتي سامانونه دي، د خوراک سکاک سامانونه دي او د دې تورخم د بندېدو له امله د ځینې شیانو په قیمتونو کې د ځینې توکو په بیه کې منګه داسې یو لوړوالی ولیده هغه دوره اوچت شول چې منګه دا تصور هم نو کړی. لکه ټماټر چې کوم دی نو شاجي هغه 1500 روپۍ کیلو ته دا په لومبي ځل منګه دا خبره اورو چې ټماټر دوره قیمتي شو، یعنی د چرګ نه زیات ګران شو. داسې کور انګور ګران شو، داسې بیا د دې ځای نه خو میډیسنز دي، دوایانې دي، د استعمال نور شیان دي، د ژوند د ضرورتونو هغه ګاډو کې پراته دي. دی خوا د دې طرف نه سبزی هم ځي، د هغې طرف نه میوې خشک میوهجات. نو کم سیزونه چې ټایم باونډ نه وي نو هغه خو اوکې، خو ځینې دی کې دا شیان دي لکه ټماټر شو، کور شو، میوې شوې، ځینې سبزی د هغې عمر یا 40 غنټې یا 48 غنټې 2-3 ورځو نه سیوا نه وي. نو دا په کروڑونو روپۍ چې کم دی نو هغه نقصان دی. خو ښه خبره اوس دا ده، ګډ نیوز دا دی چې عمله په تورخم کې ځای په ځای شوې ده، هغه که د امیګریشن ده، هغه که د کسټم ده، هغه که د امن و امان چې کومه عمله ده دا ټوله په ځای شوې ده. او امید دا دی چې انشاءالله را روان 40 غنټې کې یا 48 غنټې کې به تورخم لاره پرانستی شي او بیا به د خلکو چې کم دی نو هغه تګ راتګ خو مرحله وار وي چې لومړی اجازت چاته ورکړي چې صرف د تجارت دپاره دی، د خالي ګاډو دپاره دی، بیا د افغان کډوالو دپاره څه پالیسي ده. نو دا ټول چې کم دی نو اوس را روان دي انشاءالله چې 40 غنټې کې 48 غنټې کې به دا تصویر مکمل توګه باندې واضحه شي او صفا به شي. ټکر صاحب څو مودې راسې نه مونږ ګورو تاسو د چمن بارډر خبره وکړه، چمن بارډر کلو شو ګاډي پې اوړي خو چې کوم دغه بارډر دی د تورخم بارډر دی
هغې باندې اوس هم ګاډي ولاړ دي نو هغې کې اوس هم سامان شته دی څه پکې څښا شو نو څه به وایي چمن بارډر خو کلو شو یا دی بارډر به کلو شي که به کلو نه شي امکانات شته نشته اخوا افغانستان چې کوم چارواکي دي هغې څه وایي څنګه چې موږ ووایو چمن بارډر پرانستی شوی دی خو صرف هغه ګاډي چې هغه تش اخوا د پاکستان ګیرو یا د خوا د افغانستان د هغوی ته اجازه ورکړی شوې مطلب چې کوم د سامان ډک دی هغه اوس هم نشي تللی یس او دا به بیا د تورخم هم چې پوله پرانستی شي دروازه پرانستی شي نو بیا به چې څه پالیسي ده چې صرف افغان کډوالو دپاره که د سامان د ګاډو دپاره که خلک په عام روټین سره اوړي روړي نو دا به د وخت سره ورو ورو دغه کېږي خو ښه خبر پکې دا دی چې 10 ورځې دغه لارې بندې پاتې شوې نو دا اوس دوباره پرانستل کېږي دا په دې خبره هم دلالت کوي چې د دواړو ملکونو ترمنځ کم تاوتریخوالی کم ترنګلي حالاتو کم جنګ ته رسېدلي حالاتو نو هغې کې قلاری راغلی دی او نور څه د جنګ آثار شکر دی نه ښکاري نو ځکه دوی دا لارې کولاوی بیا څه اوس وړاندې څه امکانات دي دغه چې کوم اوربند شوی دی په قطر کې نو را روان نشست اوس د 15 نه د 20 اکتوبره پورې ورځ 2-3 دا به یې په ترکي کې افغانستان او پاکستان به اوس هلته کینی نو اوسه پورې چې کوم تصویر دی خدا دی چې دوی په سیز فایر یعنی په اوربند یعنی په ډزبندۍ باندې متفق دي په هغې عمل هم دواړه کوي خو نن اعتماد په څومره دی ټکر صاحب دا ډېره لویه پوښتنه ده ګورئ د دې اعتماد چې کومې ریښې دي دا به مونږ اوس د دواړو ملکونو د مشرانو او د ذموارو په بیانونو کې لټوو لکه نن خواجه آصف صاحب چې د پاکستان وزیر دفاع دی چې هغې په دې قطر کې دغه چې کوم مذاکرات کېدل او بیا سیز فایر وشو اوربند وشو په هغې کې پاکستان نماینده و نو هغې دا وایي چې د دې سیز فایر موده نه ده معلومه یعنی چې تر څو پورې افغانستان د دې سرغړونه نه یې کړې هغوی دراندازي نه یې کړې نو موږ به اوس د دې سیز فایر خیال ساتو دغه شانتې چې کم د افغانستان وزیر دفاع دی ملا یعقوب صاحب هغې د یو عرب میډیا سره په خپله مرکه کې داسې خبرې کړې ډېرې مثبت چې مطلب دا دی دواړه ملکونه نه غواړي چې حالات دغه کې افغانستان مونږ نه غواړو چې لکه کار وساتي نو دا مثبت خبرې دي د دواړو اړخونه ډاکټر صاحب دواړه ملکونه نه غواړي نقصانات هم وشو ګاډي هم ولاړ دي بارډر هم بند دي خلک هم په تکلیف کې دي نو ملکونه جنګ هم نه غواړي او روان څه دي موږ خو په دې نه پوهېږو زموږ عوام په دې نه پوهېږي شاهجي دا تاسو بار بار دا مهمه پوښتنه کوئ نو زه به درته ووایم چې اعتماد حقیقت دا دی چې هغې ته خو ګزند رسېدلی دی او د دواړو په یو بل باندې هغه اعتماد کم چې وو یا کومه ګاونډګیري وه نو دا به اوس وخت اخلي لکه اعتماد نه کوي دواړه ملکونه په یو بل باندې او د دې یو وجه هم ده او هغه دا ده که پاکستان او افغانستان د دوی رشتو ته د دوی اړیکو ته د دوی په یو بل انحصار ته وګورو دا تاریخي دي خو بیا ځینې ملکونه چې په هغې کې انډیا سره فهرست ده نو هغه د سیز فایر ته هم نقصان رسول غواړي هغه حالات هم خرابول غواړي هغه د دې خرابو حالاتو نه ګټه اخیستل هم غواړي نو ځکه بیا ځینې شکوک او شبهات او هغه چې کوم لږ فقدان دی د اعتماد نو هغه موږ ته بیا په نظر راځي خو اوس پاکستان او افغانستان دوه ګاونډي هیوادونه دي نو دوی له یو بل سره اړیکې ډېرې مضبوطې ساتل پکار دي چې چا له مقور نه کړي چا پکې راننوځي ګورئ جنګ وشو تاوان د چا وشو د دواړو ملکونو شو د غریب ولسو شو نو که بیا جنګ کوي بیا به د چا تاواني هم د دې دواړو ملکونو د خوار غریب ولس په تاوان کیږي نو پکار ده چې جنگ ته خبره نه وځي ښه جنگ وکې جنگ اونخت جنگ وشو نو بیا به کینی خبرو ته کنه نو اوس موقع دا فرصت دی چې یو بل سره کم د دوی تحفظات دي خدشات دي یا د پاکستان کمی غوښتنې دي یا د افغانستان کمی غوښتنې یا ګیلې دي نو پکار ده چې دواړه ملکونه د دې یو بل ته سپیناوی هم وکړي پخلی هم وکړي اوس ځینې غوښتنې لکه موږ بار بار دا وایو چې دا کم د قطر خبره ده نو په دې کې خو سیز فایر دی اوربند دی اوس د پاکستان یو بنیادي غوښتنه دا ده چې افغانستان ستا د خوره دي زما خلاف نه استعمالیږي ټیک شو او یا هلته د ټي ټي پي خلاف کاروایی یا د هغوی لاس بندول نو بیا سوال دلته دا راوچتېږي چې اوس د افغانستان په دې دریځ څه دی نو هغوی وایي چې موږ خو به خپله خوره د چا خلاف بار بار دا وایي چې نه استعمالوو خو آیا د هغوی دغلته چې کومې ډلې دي په دې څه وس رسي دا ځان له یو ډېر لوی سوال دی
که هغوی پکې منځته راشي او څه وکړي نو بیا به خدای مکه حالات خرابي. نو خو بهرحال هیلې تمې دا کمې چې لارې کولاویږي د چمن نه تورخم پورې نو دا خو په دې دلالت کوي چې حالات نورملایزیشن ته روان دي. نو زمونږ هم تمې دي او خدای دې بیا داسې حالات نه راولي چې دواړه ملکونه یو بل ته ودرېږي او د جنګ اواز وشي او ډس پکې وشي او حمله وشي او مطلب یې چې خوار ولس ته نقصان ورسي. خدای دې داسې حالات کم از کم د پاکستان او افغانستان ترمنځ خو نه راولي ځکه چې دواړه ګاونډي هیوادونه دي په یو بل ډېر ډیپینډنټ دي. تاسو وګورئ د دوی تګ راتګ د دوی د یو بل حوالې سره چې کوم جذبات او نن وګورئ او بیا خصوصا بار موږ دا وایو په دې سوشل میډیا چې ځینې خلک په بهر ناست وي په یورپ کې به وي مزې به کوي خو دلته هغه د ننګرهار د کونړ د لغمان یا د خوست د پکتیکا پکتیا چې دا خلک زیاتره د دوی د دارو درمل د تداوی د علاج انحصار ټول په پاکستان دی. نو هغه ماشومان چې ناجوړه دي او دې خوا نه راځي لار بنده ده هغه زنانه هغه سپینګیري نو د هغوی تکلیف څومره دی. ټیک ده یا د دې دغه به چاته هزارو ګناه د چا په غاړه ټکر صاحب چې کومه خوا بیماران دي او دې خوا هسپتال ته نشي راوړلی دا خو بالکل دا څوک چې جنګ ته لمن وي دا څوک چې ځان ته څه وایي دا څوک چې هسې بېسه جنګ غواړي او د جنګ نه خو چا ګټه ونه کړه او نه 40 کاله تا جنګ وکړو تا څه ګټه وکړه 50 کاله که نورو مو کې څه ګټه به وکړي. موږ د امن چغې چې وو نو د دې دپاره وو چې د جنګ هېڅ ګټه نشته. لکه دا اوس مونږ خبره کوله چې هلته مریض دی دې خوا نه راځي لکه تاسو وګورئ دلته هسپتالونه شاړ شو ځکه چې تورخم بند دی. نو مطلب د دې دا چې د هغوی ټول دارومدار راځي په پېښور باندې د علاج دپاره دی نو تکلیف دی اوس که نه بیا دغه شانتې سامانونه چرګان ځي راځي لکه غوښې ځي راځي سبزیانې ځي راځي نور توکي شیان ځي راځي نو چې هغه ودرېږي او دا تګ راتګ راشه درشه نو په دې 10 ورځې کې 8-9 ارب روپۍ نقصان وشو نو دا خو د تجارتګر دی که نه دا خو د انډسټریالیست دی که نه دا خو د هغه سړي دی چې هغه پیسې لګولي دي نو د هغه نقصان وشو نو د هغه سره خو یوازې نه دی د هغه سره په سلګونو او زرګونو خلک په روزګار دي نو دا د هغوی نقصان وشو. بل د ټولو نه غټ دغه دا دی چې دوه قیمتي ملکونه دي او په یو بل باور او هغې باور ته لږ ګوزن رسېدلی دی ورته په هغې ګزار شوی دی نو په کار ده چې اوس په دې پهې کېښودی شي په دې باندې پټۍ کېښودی شي او یو بل حوصله افزایي وشي او چې د یو بل نه کمې غوښتنې هیلې او تمې دي پاکستان او افغانستان نو چې په دې پوره وخیږي. ډیره مننه ټکر صاحب یقینا ډیره ګټوره خبرې مو کوي او ګرانو کتونکو مونږ خو ویل چې ټکر صاحب ډیر ښه بریکینګ ورکو خو هغه بریکینګ دغه دی چې کم بارډرز دي هغې کې صرف د چمن بارډر کولو دی هغه هم صرف دې دپاره چې کم د افغانستان ګاډي پاکستان کې ګیر دي هغې واړول افغانستان ته کم چې په افغانستان کې د پاکستان ګاډي ګیر دي نو هغې دې غاړه راوړل نور هېڅ قسمه دغه دپاره چې کم دی نو بارډر کولو نه دی. الله دې وکړي چې دغه بارډر یې کولو شي او چې کم د روزګار سلسلې دي چې هغه جاري پاتې شي. دا زموږ نننی پروګرام در بل پروګرام پورې مال او زما ټیم له راکړي اجازت د الله په امان.